وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصدقة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. زما عزتمندو حاضرینو مسلمانانو ورونو، الہ العالمین دی مونږ او تاسو ټول ته د خپل قبر د اخرت او د ځن کدن د الله د ملاقات فکر را رسید کی. کچره دا خبرې الله زموږ زړونو ته ورکته کی چې مونږ بمرو او مونږ به د الله سره ملاویږو. زمونږ د دې بد او اعمال او الٰه العالمین مونږ او تاسو نه پوښتنه کوي. زمونږ د سیرت او صورت د غم د خادای د ژوند تیرولو د اریوي خبري جواب به مونږ او تاسو د الله په حضور کې ورکو. کدا شی زړه ورکته شي نو بیا به الٰه العالمین په زندګۍ کې انقلاب راوړي او دا زندگی با د بد اعمالو نا نیکو اعمالو طرف ته بدل شي. ترسو پیری چې زمونږ دا فکر زړه ته کوشوي نه دی چې درنګ دې کسات دې د الله په حضور کې زمونږ او تاسو پیش کېدل دي. ترسو چې دا فکر کمزور دی نو زمونږ او تاسو زونو کې د اعمالو س جذبه بني، زمونږ د اعمالو سخن بني. علما به خبرې کوي، په خبرو بستړي شي، مونږ باغې ته توجه نه کوو، مونږ باغې ته عملی شکل نه ورکوو. صحابه کرام ته رضی الله عنهم ته چې دا کومې خبرې مونږ او تاسو ته بار بار کېږي هغې ته یو ځل شي. خدا الله ملاقات او د قبر یو داسې فکر جوړو چې هغه یو ځل اوري هغې دپاره بس کافي وو. دیو جن تاسو ګورئ یو خبره بار بار کېږي، خبرې ته توجه څوک نه ورکوي. عثمان مخکې دی بچي تپوس وکړو وی په څه به بیان کې ما ولې هغه زړې مسلې به کوم دا پاسېدلي دي چې ولې نو ورزوز خو به پکې جمعه تېره شوه. زه چې خبره وکړم کله تاسو نه تپوس وکړم نو هغه وخت نه یې خبر بله جمعه به درله څه پته یي چې بای په هغه بله جمعه څه
خبره خو بل جمعه ال بدلول غواړي چې مخکنه یاد مې یو تش یادول مقصود نه دی د دین نظم عزت مندو عمل مقصد ده دا یو مبارک میاش دا او د محرم الحرام میاش دا 1442 هجری شروع شوا زمون پیغمبر علیه السلام چې مدینه منوره ته هجرت کړو دا غاولی ورځ نه چې زمون تاریخ هجری دی نو داغي 1422 سال سشول دا برابر شول دا اسلامی میاش د دې محرم نه شروع کیږي مخکې جمعه ویلې شوی او جبای د محرم د خپل میاشتو د نمونه په اسلامی جبه کې زده کوي لکه څنګه زموږ دی عوام او زمیدار لدا ورزي خلق دینه تپوس کوي د دې ولې د پشکال دور تیر شو دور رضی پاتې حافظان دي د خبرو اوس کله تپوس کو چې بھائی د بادرو سو رضی تیر شي سو را پاتې نو د دې میاشتو نمونه دا په دې جبه کې ورزي یو ماشوم کله سره اسکول لاړو نو که کلمه او د مسبق ورزي او کنه ورزي او جنوري فروری مارچ ورته سیوی په یو سا ماشوم وای اګه چانه تاسو کو چې ته مسلمان او د اسلامی جبه کې د دې 12 میاشتو سنو منري تاسو کې ابل جمعه سوق وای ها بل جمعه سوق ها تا یادې کړي میاشتې تل دلوا درځي او نه به یادوا چا یادې کړي بھائی زموږ طالبان هم نه یادې تاسو غزاړه تعالی زړې یادې یو څه نه دی یادې اتالم زړې یادې دي تعالی یادې او کنه بھائی دا عمل پکار دے چې سړی کوشش کوي دا عمل تاسو کې چا چلے یاد دي بھائی ها تو وایا شابه تو وایا راشد تر شي لمو ګور ترش وایا شابه ها د دې 12 میاشتو نمونه په اسلامي جبه کې وایا شابه شابه نه ماشاءالله ها وګوره دلم یادې نه دي دا مې در لخول چې پټای کې لا سوجت کوی سوک به وټ راکوي دا ټول لا سوجت نو بل رز بل چا جلسه یې له بیا لاړ د بازي سړی مقصد دی چې پیاله چې خو بشرته اوس کوم کنه اسی سکار نی وای راشه یاره بس هو نو غبل وای چاله وټ ورکوي نه له وای تعالی بدر کوم دلسو کسانو سره وعده وکا کوم کتو دا نیمه برابر نکي ایو مولا و امامتای لاړو نا خلق ور سره خوش طبيعتي کول او ته چې امامتي کې تعالی د موس فرایض واجبات درځي ناغوی او راضی وی ته وایا نو نیمه ولې یاد نو نه ولې کې نیمه د تلمون به امام کړي وي او تعالی په خپل فرایض او واجبات نه د دې څنګه د امام کو تاسو په دا گاډي ډرایور پرې دی چې ضروري نو ورځي ته دې ټوډي پورې بغاډه لاسو کې ورکی دا خو دین سی واشه امام ساتینا خلق به خوندشي نو یو شیخ پکې وګوري وای دی به مسلمخ کی ګناغله نه د سجده سهوی چل ورزي نو ورته فرایض یاد دي اسم ورته یاد دي کم از کم دی مصلی درېدو د پاره دی په لګورای دنیا کې چې څومره مناسب دي داغه د پاره سمعیار او داغه د پاره شروط شته کنيشتا دی مصلی درېدو د پاره څه شه ده دې د پاره شروط تی زما عزت مندو نو مقصد می دا خو می طالب زمونږ غوډه بدلو خولو د طالبین داسې کوي چې غیر خاص طالب نه دی او ذاتی په لور بازي سره داسې جوړي دا کار نه هو په اخلاص امکان ها کله ټول طالبان مليان کې دي اوس به مليان وزه نه وي اګه ټول سبق یادول اوس به ډیره مسله حل وي نو د دې یو خود دې 12 میاشتو
په اسلامی جبه کې نمونه یاد کړي. دویم د هر میاشتې د شریعت څخه حکمونه مونږ ترازی او سپکه مونږ د ځانه جوړ کړي. سموس کړي نو د ځانه چې کوم جوړ شي هغه نم ځان خبرول پکار دي چې بای دا دین کې نشتا چې کوم د شریعت دی هغه نه ځان خبرول پکار دي. هر میاش کې خلقو د ځانه رسومات بدعات او د ځانه دین سازی کړي. ازنی حکمونه په هغه میاشتو کې د مالک او خالق د طرف نه راغلي نو چې سیر علی گلی غز د کول پکار دی. اجکم شی شریعت کې نشتا او مونږه اسی ورته دین ویلې ناغز ما عزت مند دین نه ده. لکه دې میاش کې خلقو سره بدعات جوړ کړي. پخوا به خلقو د محرم په دې لس ورځو کې نه کوی دن کول نه به واده کول په غم بککړ شي. اولی پدې کې حسین رضی الله عنه شهید شوه. اوسم پډېرو علاقو کې د دو دی لس ورځو کې سنه کوي. ادا سے خلق مو دی قبایلو کې مونږ پاتیو. توجه مودا چې پدې ورځو کې به د خپل حلال بیبي سره هم بستری نه کولا. زموږ درس کې بیا کې نه استلغه مشران اوس مړم دی الله دې ولا بخنه وکي. یو کسمانه پټ تپوسو کو وی دی کې د بیبي سره صحبت څنګه د هغه ذهن کې دی رسومات دا چولیو چې خپل بیبي سره هغه حلال هم بستری پیسه کړي وا. بی دینی ویم دیته چې یو شی حلال دی او هغه ته حرام وې. بیا یو بل مسله حلال له حرام وې او حرام له حلال وې په دې ورسره کافر کیږي. اجي بیا وې دا په دین کې دی. اگر از موږ درس کې یو مسله وکا ها بھائی ځنې وخت یو سړی خبره ګوره حلال او ته حرام وای او حرام ته څه وای حرام ته حلال وای. دا ځان له کفر دی. اوس کدی وای چې دا قران کې دی رستاسو هغه خبره ته جوړه شو. یو سړی مې مونته د ریتول سنو وای پجاړه کې ریتولو ور سره غارندونی بریتا کاغه یو لوي الله رحم لګور وی دو بیان شول یو راتولو مې یو ازورته سوشل یو پکې غارندونی مخړه نو یو طرف ل بی دینی وی او هغه کار حرام دی مونږ ورته بیا وای دا په قران کې دا یو مثال ما درس کې پیش کړو. ډېر مليان کنزلې کوي نو کو څه کولای کنزلې لیکي وای دا قرآن شریف کې یوه کنزلیو کې کنزل حرام دي حلال له سو حرام له حلال وي بل وای په کتاب الله کې دي. څه پوښي په خبره باندې نو د مې په ور سره غارندونیم سکا ور سره ریتا کا وی خړه. د دې میاشت کې ودونه سن دي حرام نه دي. دا په مونږ باندې د روافض او شیعاګانو اثرات او جاد دین دشمنان دي. سدي ایستا ټول صحابه له بدر دی وای کنزلې ورته کوي. استاد ادري خلفا د سره اړیو ډمنینا امخ کې خو خبره کتابونو کې اوس خو په جلسو کې وای چې موږ درې خلفا و مریدل قوم نه ریدل. قران وای د پیغمبر سلور لونه دي احادیث وای سولونه دي او وی درې نشته خپل کتابونو کې لیکلي. علی رضی الله عنه د فاطمی بی بی رضی الله عنها د نکاح نه پس د امامه بنت زینب سره نکاح کړي. امامه د علی رضی الله عنه سره بی بی دا ادا د زینب بی بی لور وا. د روافض خپل کتابونو لیکلي چې د پیغمبر سولونه دي. ها بھائی سولونه دي دای کتابونو لیکلي چې خپل کتابونو نه منکر شول. دا ولي کدا دري لونه اومني نو علی رضی الله عنه فضیلت خودی وجنه ده چې فاطمه بیبي داغه په نکاح کې وا. اوس کدا دري اومن الخنورم فضیلت ثابت شوی دبل چا فضیلت نه مني. نو داغه دمر اثراتو د مشرانو نه تاسو کوي
دی ورځو کې به خلکو رمبي او لړونه راواغسله د قبرونو کې به شین بوټې پرې نه خو کول به که نه به کول بای محرم دی وي نو دا ټولې زنانه او نارینه به اوس هم چې کوم ځای کې خلک پوه نه دي قبرستان پسې رمبي او لړونه راغستې ټول قبرونه ګوټ کړل او شین بوټې پې پرې نه خو په دې ورځو کې به خلکو څه کول په قبرونو به اوبه اچولې ولی حسین رضی اللہ عنہ د تندې نه څه شوی شهید شوی دی او اوبه پې بندې وي نو د هغې دا مقصد دی دارنګې په وګورئ تاسو دا اوس کلنا تاسو خو شکر وباسئ چا تکلیفونه تېر کړل دین درله صفا راورسېدو شربتونه به تقسیمېدل که نه سنیانو به هم تقسیمول شربت ښه خبره ده خو د یوې ورځې تخصیص هغې دپاره نشته دا رسومات به زما عزتمندو دې ورځو کې به خلکو کوېدنه واده څه کول دا به زما عزتمندو سپېره ګڼلو د دې کې خلکو ځینې رسومات زما عزتمندو پیدا کړي اصل د شریعت حکمونه دي دا مبارک میاشت یو خو اسلامی کال په دې شروع شو 1441 تیر شو 42 شو هجری کال شروع شو پدې کې د الله حبیب ډېرې روزې نیوي خو د رمضان نه بغیر بل میاشت ټوله مکمله روزه نه ده نیولې په بعضې میاشتو کې اکثر ورځې روزې نیولي خو د رمضان المبارک نه علاوه ټوله میاشت یې روزې نه دي نیوې دا ویښ کدان سره نیخ کېنه ها چپ سمې ووایې ها بھائی چاو بچی ته خو ګوره لوی سړی که نه زه وړوکې خو نه وږ به نیسې که نه رمضان دې میاشت کې به د الله حبیب څه کول ډېرې روزې به یې نیوې خو ټوله میاشت یې نه ده نیولې او دې میاشت کې روزې نیول غوره او بهتر دي د نورو په نسبت ولې زمونږ پیغمبر علیه السلام په دې کې ډېرې روزې نیولې لکه تاسو له حدیث ماوی د ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی دته حافظ الحدیث وایي دته څه وایي حافظ الحدیث وایي اوس زمونږ په دې دور کې انکار حدیث فتنه ډېره تیزۍ سره را روانه ده په بعضې مولیانو کې انکار حدیث مسله را روانه ده نو کله که به داسې څوک وکتل چې یو څو خبرې کوي نو پوه شئ چې څه چل خو شته یو ابو هريره رضی الله عنه پسې دا منکرین حدیث ډېرې خبرې کوي چې د مسلمانانو د دماغو نه د داغه جاه و جلال او عظمت وباسي ځکه په زرګونو احادیث د ټولو نه زیات احادیث چاته یادو ابو هريره رضی الله عنه کله وایي دا فقیه نو مجتهد نو د صحابو په دور کې د مدینه منورې 100 کال متواتر د قضا او د فتوی کار کړي که څوک وایي چې د فقیه نو ټول صحابه بدنام کړل چې یو سړی پوه نو هغه مفتی کولو په مدینه په ښار د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ځکه د تمامو علمونو د ښارونو مرکز څه دی مدینه منوره ده دین د کوم ځای نه پیلاو شوی تاسو لوام او دا دین به بیا واپس کم پلیزی دا الله حبیب فرمائی وی ان الدین لا یعرض الى الحجاز کما تعرض الحیت الى جهرها دین به بیا مدینه منوره ته واپس راشي لکه مار د سوراخ نه ووتو چکرې والو بیا چرته راځي ګوره دین د مدینه منورې نه راووتو په دې ټوله دنیا کې داسې پړاونه واچو اخر کې به بیا چرته ځي زموږ یو مرګ دی نیک سړی نام یا بچې مدینه منوره کې داغه نه مسلو تپوس کوي ناغه ورکه لوي چې تمې والد صاحب نه تپوس کې بیا ما نه کې ناغه ورته زما د مدینه په جواب ډېر سی اطمینانی وای د الله حبیب فرمایلی چې دین به آخر کې کوم ځای راشي دین به آخر کې مدینه منوره ته راځي
نو یو د ابو هريره رضی الله عنه د الله د حبیب په خار کې سو کال سو قاضی او مفتی او فیصله بچا کوله فیصله بدای کوله دا فقیه دا مجتهد یو د منکرین حدیث په دبان اعتراض ده دوی منکرین حدیث دا نه مانی باز مولیان در لبین کې دا خبره تیری چې په پیغمبر جادو نه شوه بخاری شریف کې راغلی چې شوه ده په نه ویل بخاری دا حدیث صحیح نه ده ځکه د مسلمانانو د ټولو اتفاقی عقیده ده چې د کتاب الله نه پس صحیح کتاب بخاری شریف ده منکرین حدیث وی جراشه بنیاد ولولړو چې بخاری باندې خلکو اعتماد ختم شي پوښي په خبر وای دا حدیث د بخاری د خدا پاک ضعیف ده د ټول امت اتفاق پسره د ټول امت اتفاق پدې ده چې د کتاب الله نه پس دویم کتاب پزمکا صحیح کم ده بخاری شریف ده دیو جن علماء لیکلي چې څوک په بخاری ردونه کوي دا غټ مبتدع ده ويتبع غیر سبیل المؤمنین د مؤمنانو د لارې نه په بل لار روان دي د مؤمنانو د لارې نه سره په بل لار روان دي یو د منکرینو حدیث دا طریقه ده دا بعض مليان هم زوته وای کوم حدیث چې د قران نه خلاف وي حدیث سره ټکراو یا بنه منو دا چې کې دي چې د نبی خبره د قران سره ټکراو وي هر ستا دماغو کې ټکراو ده دا حدیث نه ده دا خلکو د ځان نه خبره جوړه کړي چې کوم حدیث د قران سره ټکراو وي یاره دا بنه منو نه حدیث چې د پیغمبر وی قران سره ټکراو ني تو خراشه د اهل علم سره کینا چې څوک د حدیثو یو اعتراض سره یو اعتراض دا غي د وجنه په معمولی خبرو باندې امت مسلمه کفر ترسي نو د ابو هريره رضی الله عنه نے روایت ته حافظ الحدیث الفقيه المجتهد دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی افضل الصيام بعد رمضان غور پروجو کې د رمضان نفس شهر الله المحرم دا الله غمیاشت د محرم د کوم چې شهور د رمضان نفس غور روزي سری دې کې د دې دوه روزو نه علاوه درونه نور روزي نیول پکار دي الله دې موږ او تاسو ټول ته کی توفیق دې راکړي وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل غره په منځونو کې د فرض مز نفس د شپې تهجد دی رواه مسلم د دې حدیث روایت کړه امام مسلم رحمه الله دې حدیث د وجه باز علماء دې تلاړ دي وای د فرض نفس پټولو کې غره مستحجد دی وای دا د سنتو نم بهتر دی خو د جمهور علماء قول دا ده چې نه فرض پس مرتبه د سنت موکده ودا اپ نوافلو کې د تهجد مرتبه ته نور نفلونه نرسي لکه نوافل ما خامم وی ماسختنم وی وسم مزنمخ کی تاسو کل رستو بکوي مازیګر نمخ کی بکوي ما خام نه پس بکوي او په دې ټولو نوافلو کې غوړه نوافل سری ځکه دې کی قربانی دا مجاهده دا د خوب نه راپاسېدل د نفس مقابله ده کنه دا نفس بسترې ته زور کوي او تا دا نفس خبره سکا رد کو بیا په دې وړي کې چې شپې لنډې دي درځي ټول شپکار کړي او الٰه العالمین ته ولاړې دا هغه مزبس ته پوس کوي چې دا هغه مس کوونکو تعریف الله په عرش کې کړي او کتاب الله کې ذکر کړي ابا ایت سلوا ما ودای کوي خیبای هغه طرف والا پکې سود دي یا مشران ها دا هغه نوافل د فضیلت بس تپوس کوي چې دا غي تعریف څوک کوي زموږ استاد څنګه ګناهګار او د عیبون ډک ولاړ دی ولې خپل کتاب کې ستای
अल्लाह फरमाई ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। दा अर्श मालिक द बाज़ बंदिगान वही जमा दासी बंदिगान दी द शपे बिस्तर खाली प्रता दा अदे यो दो गमुन रा पासोले यो पल द जन्नत उम्मीद कई बल पल द रब नहीं हरीगी यो पल पदी उम्मीद दे माल वजन कदन के अल्लाह कलीमा नसीब की नो बल पल दी यार रा पासोले ऐसे न जन कदन की भी नसीब नशी यो पल द जन्नत पतम दे नो बल पला द जहन्नम न पयर दे गोरा अल्लाह सिफत कई अविलाहिलालमीन दिस बंदिगानो सिफत बयानई वही कानू कलीलम मिनल लैलि मा यहजऊन। जमा से जन्नतियान बंदिगान दी दई दशपिया लोगन ते खूब कई टोल अशप जड़ा और फरियाद के थे रशवा कानू कलीलम मिनल लैलि मा यहजऊन। दई लोगन बयानई वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह वही जमा से खुसूसी बंदिगान दी शपीशो गिरा कई कल प सजदा के कल प क़ियाम के न गौरा प मुनजुनो की जमा इज्जत मंदो तहज्जुद दी अदी फल वरी दी की नूरम यो खुदा दे ची ग्रान दी बिस्तर दे प्रे ख्वा और अहादीसो की दारा गरी वही पसो खल को अल्लाह फखर कई मलाइको लोग गो रही कना ए खूब प्रे हो बिस्तरे प्रे हो जमे दे दागर में बिस्तर खन कई कन कई वो पसाड़ के रवान दे बाज का तो किसड़े रापी रबी करीम मलाइको लोग जमा दे बंदल गो रही खूब सुमर खोग दे बिस्तर सुमर खोगला वो जमा मोहब्बत पठोलो सुशो पठोलो गालिब शवे दे न द अल्लाह बंदिगानो द तहज्जुद सकवई कोशिश कवई वही चाची समुंदी द कमजे ने मुंदी हाँ भाई चाची समुंदी दे तोरिश पे ने मुंदी दशपी पसी सके अल्लाह न ग्वाड़ाई चेला हलालमीन मुरा पासाई और उस खुदा मोबाइल ही अता सुगो रही दो बो नंबर ही टोल अक्सर जमींदार ये रापासाई के ना रापासाई अब बटू वाला कई उष्पो उदुशो सारी बल रोर अपलार वो लपत हो लगे ये देखो बेगा उदशे नदा परजो ने मराई न बेनी उड़े क्या में खलासे वही तो गुबूंगा तबाके गोर बटाई दका शानिया खपरा था अतती उदवी न भाई ची बटाई ला रापासो न अल्लाह दियो की ची सूकू तहज्जुदुलम जमा इज्जतमंद रापासो तहज्जुदुलम जमा इज्जतमंद ची मुंगो तासु सूकू राप न द पनफलु मुनजुनो के गौरा मुस्सले अब्बल दी के रिया निश्ता कल खावन न खज़ खबर नहीं खज़ न खावन खबर नहीं चा लजान है पदी तो रशपा यो अगा चाले चखकार अगा लजान है द जुनैद रहिमुल्लाह वाक़या मुंग मख की जिक्र करे वा दा यो लुई वली बुजुर्ग तेर शवे खूब से दलील शरई नहीं खो यो बिशारत हुई खूब से नहीं दलील शरई न ऐसा बिशारत है ये वजह जो खूब दिउली दो का खदिउली दो खुद खपल जुमात मुला लहू आया हम चसम खूब दिली दे अका गलत खूब दिउली दोनों चाला बवे ना सुकारू न बके हाँ सुकारू न बके च गलत खूब दिउली दो हाँ सो आओ दे गुती उस दे यारे देव नहीं सियाओ सो पीरे उरी दिरी सो ना दरीरा सलूर कारू न बके आओ कर जका खुदरी वे चिता इरकड़ी करना अदा में दर लजका हुई चिखल को उस दा मोबाइल रा पैदा शवे नार सड़े हुई टेलीफोन की तो मसले तपूछ ने खतरनाक खूब मिली तेरे
خطرناک خوب چې لیدل چانه تاسو مکه وسو کوئی پیغمبر وای چاله وای ما سو کارونه وکا د یره خوب دی ولیدو یو د ګس طرف ته درې پیری لاړی توکا کپکور کې خیر د کلاړ ور سره لاړی او کو طالب یا جمعات کی تبلیغ لروته نو جمعات کې لاړی ته کلی شپه پیاسې درې پیری تپ تپ کې خبر ورسې دی جناب یا طالبان نه سګدای ټول توکاړي توکی ټول جمعات په توکانو ډک ککور کې نور لاړم توکا او درې پیری دی په لوکا او مسجد کې بیا تسو کا ها بھائی یو شو دریم درې پیری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای سو پیری درې پیری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای دریم اڑخ بدل کا دریم سره او سلورم را پاسا او 10 کې او 2 رکعات وکا بس خبره شو ما چالوای کدا چې خوب دی لیدې چې ټول دنیا را نشه اعظم باندې ما په جنازه کاړو یاره مکوا بس د الله حبیب ویری دی یاره خوب دی ولیدو دا کارونه او کا چالوای ما بس تا غصبر خطرناک خوب چې دی وبو وړو ومغه تاسو کله منی کیږي چې چاله مو ویلې ني بھائی الته پیغمبر وای چالوای ما خدا سو کارونه او کا نظم عزت مندو جنید بغدادی رحم الله چا خوب کې وکاتو خوب دلیل شرعی نه ده که چا خوب لیدو خو دین نه تدې چې صحابي کو خوب لیدو هم دین نه ده ما د پیغمبر خوب سوی دا دین وی ها که یو صحابي خوب لیدو او پیغمبر علیه السلام ته بیان کو او دا غي تایید ور سره مرګره شنو دین ته جوړ شو د صحابي خوب سره اې د صحابي په ویخه خبره حجت ته کنا لیکن د علماء اختلاف ته نو د خوب او اتفاقی خبره ده نه زما استاد بلا سو خوبي ها بشارت ده خوب سره یو بشارت ته جنید رحم الله چا خوب کې وکړو وی الله در سره سم معاملې وکړه خورر شي کتابونه لیکلیو هغه ورته یو شیم قبول لده او دا هغه الفاظ علماء ذکر کړي وی غابت تلک العبارات وفنیت تلک الاشارات وی غصمر عبارتون چی می دیکلیو کتابون یو شی پکار رانغ قبولنو او د قرآن و سنت چی استنباط سر میں سمر اشارات کلیو یوم قبولنو وی اس کمزے کی وی جنت کی منوی دا پس وما نفعنی إلا ركعات كنت صليها في الأسحار یو شے میں پکار رانغے اگه یو سو رکعات چی پشمنی کی بمی کول دا د نجات ذریعہ جوڑا شوا اے سم پکار نو سشے پکار راغے اگه یو سو رکعات چی دا پشمنی را پاسے دم اگه پکار رالل نٹول حق لک ارادو گئی جی سبا کوئی اے مونږ تاسو دا سوال کوو دا سی پکارم دی الله مونږ به حساب جنت ته بوزي دا سوایو کنه وای اے قسم دې کوم سره په حساب شو سب مونږ یو سب زمونږ اعمال وی سب زمونږ اخلاق وی دا خو مالک دې چې پردې را چولې غنې دی یو بل نه مدا ذکر کا کول چې قسم دې یو بل سره ناستم وی خو ډېر د پردې خاون دې پردې را چولې ډېر د پردې خاون دې سیکړي پمنگو تاسو پردر چولی نو هر سو کو تاسو الله بی حساب می وردن نکی وای تهجد والا بی حساب زی تهجد والا بسزی دا بی حساب جنت تزی بلدانه چې مسلې دی په لګورا کته نسمیږي غبرنا نو موږ ټول شپو دیو ساری ور سره موزو منو کو نو ساری سمو دا غو بتا پښمنی سمکړی نو بیا به درځي لګ لګ حرکت کې مسله ټول څه شوی اسوک درلوي راته بھائی ور بشوي ما خبره کړی دا ځوای کنه وای خبره مې رو کړی خو صرف ورتل غواړي خبره به پښمنی کې سمې درځي به بیا غي پس لګ حرکت کې خبره به سو سمول غواړي خبره سميږي د بار ناروانيږي د کم زینا نو موږ چې د کم زینا روانه شوی هغه زینا جوړو بھائی چې سم سلیوی دا بکم سے نه الله دې زمونږ د دینی مشران او قبرونو د نور نه ډک زمونږ د کتابونو لیکلي وای ک پسورلای بسور لک سورلی خردا اس دې خر دې
نو ای کاغه بدا سے نافرمانی شروع کا نو به تړلو او لګ به توجه الله ته وکا چې الله خو دا متابع کړي چې دا زما د کمی ګناه د وجه نه نافرمان دي خارو ټټویم د برنه سمولو وای ک زمونږ د دیني مشرانو کې ک بچي به نافرمانی وکا ناغه په فزید دي چې هغه پسې لرګي راوالي را بغه او یو دوه رکعات به وکړي چې دا خو ما نه پیدا ده زما د بیزتی ګناهګار غو پندونو باندې شک په ګوره پکې نه کو ازم یو استاد هغه وی یاره ډېر په ګناهګارو چې دا صاحبونه دي شک پکې مکو یو ټول مجرمان ټول سیو الله حبیب وی کل بنی آدم خطاء بنی آدم ټول سدي ټول خطاکار دي ټولم به الله ته اجړل نو په هر مشکل مصیبت کې توجه چاته پکار را مسالې د بارا نه سميږي او کته نه سکیږي کته نروانی موږ چې د کم ځای نروانی شي راغې نور مروانو نو الله دې ما او تاسو ټول ته د تهجد توفیق راکړي دې میاش کې روزي مونږ سي او بیا خاص کر دا حدیث د ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی دا لوی جلیل القدر صحابی دے دا اللہ دا حبیب دا ترزوے دے او دا اللہ دا حبیب پا دعا بانے رنگ شوے اے نیکانو خلقو نا دعاگانے علی نیکانو خلقو نا سکوئے دای نا دعا علی دا وڑو کے بچے ہو دا اللہ دا حبیب خدمت کرے دا اللہ حبیب اللہ دته د قران او د دین په هور کې نو د پیغمبر علیه السلام په دعا دې څه شوه رجلونی صحابه بدنه د مسلې تپوس کولو وګوره اصل سبب سو اصل سبب زما عزت دیو جنا موږ دي طلبه او لوایو خود چا چې قسمت کی وشي زنه طلباوی زنه په تبلیغ کی سوکوزی ناغی د دین کارم کوي خدمتم کوي د دین کارم کوي څه کوي خدمتم کوي ځنه طالب دا چې سبقم زیاده خود استاد د مدرسې پشیدا سے خفقي اجازه په خپل شي نه خفقي پس مونږ وایو غشه نه خله ورسېدو اباز طالب دا چې ډوړی کې حاضر وي غوږ خدمت وخی نو واړې ورچولې د خپل سره پدا غریبه سے ځان کړای را کړای په خدمت باندې زما عزت مند سکی په خدمت باندې هر څه ملاوي په خدمت باندې زما عزت مند نو دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ماته چې سملاو د سوج نه ملاو د خدمت د وجه نه دی فرمای چې ما نو قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قصد و اراده دې کوي د روزي دی یوې ورځې او دا د غورکۍ په نور ورځو باندې سیوا د ورځې د عاشورې نه او دا میاش یعنی د رمضان المبارک وګوره د عاشورې د روزو نیسي د عربو د شمیر مطابق نن د میاشتې نه همدا نن دا کوم مرګري چې بل جمعه کیو نو دای ماشاءالله روزي دي رکوعونو کې د زنانو روزي دي سبا لسمدا نو سبا ګور روزو نیسه پر یو روزه د یو کال گناهونه الله سکي یو کال گناهونه په الله معاف کوي نو کدا نه خطا شو ور سره خیر دی او لسمه مونیسه ځکه مخکې جمعه کې مونږ ویلیو د دې روزي بارکه درې مراتب دی او یو روم بیا ها د دې روزو څو مراتب دي یو دا چې आवाज لسمونی سي یو سره او دا بعض فقهاو دی आवाज ته مکروه ویلي خدای قول علما ورت کړي دا ټول عمر د الله پیغمبر علیه السلام نیولې دا مکروه نه ده دی د پاسه دا د بعض علماء قول له چې ور سره نه هم منیسا دا دویمه مرتبه شو او د دې اعلی مرتبه دا چې دریو نساء
نهما لسما یو لسما دام د محدثین قول له لکه د علامه حافظ ابن حجر رحمه الله چې هغه حافظ الدنیا وای د علامه حافظ ابن قیم رحمه الله قول له دا مراتب دی علماء ذکر کړی دا د نور لولو محدثینو قول له بلکې سو پیری زموږ د محرم په مسجد نبوي کې راغله اوس هم د مرګري ارمانو کو الله رب العزت دې بیا هغه شان کولاو کی څنګه چې مخ کې کولاو عرب ډېر خولي او ډېر زیاتې روزي نیسي او مسجد نبوي کې د روز جماعت د پاره ډېر ښه تنظیم کوي ځکه خلک پوه دي یو سړی ټول روز روزونی او تاول یو کجور روز جماعت له ورګه تمور سره پاجر کې شریک شي بعضې سړی د ورځې ګورې 800 روزي نیسي بعضې سړی د ورځې 100 روزي نیسي ځکه خپلې مونی واو یو شلو ته یو سلو ته یو 200-300 ته روز جماعت هم ورکا بعضې خلک ګوره داسې مرچی وایي که نه نه عرب د روز جماعت ډېر اهتمام او بندوبست کوي او د الله حبیب بروجه ماتول په تازه کجورو دیک تازه تا او رطوبات وای سورته وای تازه کجورو باندې به روجه یا بدریوی یا به پینځوی یا به ووي دیو جن عرب ټول کال تازه کجوري ساتي کمی کجوري چې روجمات له روباسه ته بازار کې نومو به تازه کجوري دا تازه ولج د الله حبیب چې به تازه موندي که تازه بنوي نو بیا تمرات دي زړو ته وای بیا به پسو اکه دا بم نوی نو بیا به یو سو ګوټه وبوس کله سو ګوټه وبوس کله نو د محدثینو یو قول دا دی چې د دې روزي درې مراتب بیا اورم درنا اول دا چې आवाज لسمونی سي دویم دا چې نه هم لسمونی سي او دریم دا چې نه هم لسم یو لسمونی سي چاته یاد شول بھائی ها وای ته ها وای ته تلو نه دی ارسو تلو مرګه تو درېګا نه نه رسو تا نه رسو تا مرګه ته وای لا یو مرتبه وای ته بھائی ها یو مرتبه د علماء په نشدا ها دیر پر ورس وقت نشای کنا اسه لا سنا مو چته وای و بدل وقت نشای د الله بندگانو د دین خبرې دي ځکه دی په لورا دا غره زور تقریر کوم د بلی جمعه ها بچرا نوې سبا وې میا سم مړو سره واسه تا قبرستان کې یو میاش روزانه تقریر کوي بس مړو له وکړو تاسو له اوس یاد نه دي د دې جمعه بدل بلی جمعه کې سي یاد شي یو مرتبه یاد مو کبا یو مرتبه سدال لسم یوازې نیول یو مرتبه دا ورسره نه هم دویمه مرتبه ده او اعلی مرتبه وای دا نه هم لسم یو لسم ادا بعض اهل علم چې دي ته محققین وای او دا د فن خاص خلق دي کم فن حدیث چې دي ناغي وای درې مراتب دي سمراتب دي درې مراتب دي یو مرتبه دا چې دا روزه صدا یوازې د عاشوري ونسا دوی مداد چې ورسره یو لسم ونسا او اعلا دا چې نهم لسم ونسا نن د عربو د شمیر مطابق نهم د سبا لسم دا د ټول کوشش کوي رستو حدیث در تواب چې په دې باندې الٰه العالمین گناهونه معاف کوي اسیم ګور الله د بندگانو دعاګانې قبلې د روزدار چې د پښمنینا ماخام روزمات پورې ټول ورځ دعا قبلېږي یو مسله ده بعض روایتو کې راغلي چې د روزدار روزمات وخت کې دعا قبلېږي علماء لیکلي د حدیث سندنه ثابت نه ټول ورځ قبلېږي کوم خبره مو خو خلا ها بھائی تاسو کې کوم خو ده ته پورته شه ده ما دو خبرو شو دواړه وای کومه ده پکې خو خلا ها دو خبرې مې وکي وګوره تاسو وخت نه دی صحیح ورنه اته ګوره سمجھدار سړی مې ها بھائی بیا د کوم کې نه اوجیاو
ګوره یو مسله دا تاسو موږ له یاده ده چې د روژه مار د روژه ماتې په وخت کې څه کېږي علماو لیکلي دا حدیث سندن ثابت نه دی ټوله ورځې قبلېږي تاسو کومه یوه خوښه ده ټوله ورځې قبلېږي که نه ځینې وخت ماښام کې بعضې زنانه غریبانانې څه په هایي دعا یې ډو نه کا اته وې دا شربت راړه مېلمه راغلی به چې سوته دعا له تیارېږي بانګ یې ووې نو ښه دا ده چې پېشمنونه دې ونیوه ټوله ورځ دې قبلېږي کمه مو خوښه ده بھائی صحیح حدیث دا دی چې د روژه مار ټوله ورځ دعا قبلېږي دی چې ټوله ورځ دعا کوي د الله دربار کې د سره وعده ده چې الٰه العالمین د ده دعاګانې قبلوي او ګوره په عباداتو کې دا یو ډېر اهم عبادت دی وایي هغه کوم عمل دی چې ټول بدن پکې استعمالیږي ګوره روژه ده هغه ټول بدن چې پکې استعمالیږي هغه څه ده هغه زما عزتمندو روژه ده نو د دې روژې اهتمام وکړئ که چانې نیولي اگر زه کوئی پښمنۍ نه شي کولی نو که په ناره دې ونیو اول خو ور پښمني برکت دی بعضې سړی وایي ماله خوند نه راکوي د الله حبیب وایي السحور برکه پښمنۍ څه دی په بعض روایاتو کې راغلي الله او ملائک دعاګانې کوي چې پښمنۍ څوک کوي نو په دې نیت یو ګوټ اوبه یا یو نوړی ډوډۍ وخوره چې د الله او د الله په رحمت کې راشي او د ملائکو په دعاګانو کې راشي پښمنۍ څه دی پښمنۍ سنت طریقه دا ده چې لږ ناوخته وکړي او روژه ماتې به زر کې ها بھائی څه طریقه ده نو مونږ پښمنۍ چې کوو چې بیا بانګ ټیم راځي بیا وږي شوي یو پیګا در پاڅېدم مې طالبان نومږي طالبانو روژه نیوه ماشاءالله نو ایله کور کې یې پاڅېدل چې زه رالم دی پښمنۍ هم کړی و فکر په خبره باشه ګوره پښمنۍ چې څومره وروست وي نو بهتر دی روژه چې د څومره زر ماته که جنور پرېوتو که نه دا د روافظو طریقه ده د روافظو شیګانو دا طریقه ده چې جنور پرېوځو چې ښه تیارې شوي دي بیا روژه نه ماتوي بس د الله حبیب وایي چې جنور پرېوتو یقین راغی د الله حبیب وایي زما امت به همیشه په خیر وي تر څو چې د پښمني کې تاخیر کوي او روژه ماتې کې څه کوي اے الله او رسول په موږ تاسو څومره مهربانه دی لکه پلار بچي ته وایي مور ورله وایي داسې به کې څومره چې تا ناوخته پښمنۍ وکړو خوراک سکاک دې وکړو او څومره چې دې زر مات کو فایده هم تاله ده او الله پې خوشحالېږي نو پښمنۍ ناوخته کول او روژه ماته زما عزتمندو زر کول نو دې روژو اهتمام وکړئ زما عزتمندو واسم دې پله وګوره چاله الله توفیق ورکړی دا زمیندار په ګرمۍ کې هم نیسي کارونه هم پکې کوي چې څوک یې نه نیسي په ژبې کې هم نه نیسي الله دې موږ او تاسو له توفیق راکړي چې څوک یې نیسي زما عزتمند او زیاتې سختې روژې ګوره د دې عرب وي د موږ دا ګرمي چې راجمع کې دی هغه د دې دوګنه وي خو ماشاءالله عرب په روژو نیو کې څه دي ډېر تکړه دي په دې نفلي روژو کې دا میاشت ډېره مبارکه میاشت ده احادیث درته وایم د ابو قتاده رضی الله عنه نه روایت ده د صحابه ډېر لوی شانو ده ته وایي فارس رسول الله صلی الله علیه دا د الله د حبیب شه سوارو ابو قتاده رضی الله تعالی عنه صحابو کې داسې خلکو چې چا به سل او چا به زر زر کسان یوازې سنبالول یو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ته ویلي چې لښکر کم د 3000 کسان راولېږه او ورته درې ولېږل څه ورته ولېږل درې ولېږل نه ورته ما خو 3000 وغوښتي تا درې راولېږل وی دا یو زرو سره برابر دی الله د خپل حبیب د صحبت لپاره داسې بهادر خلق پیدا کړي صحابو کې بعضې داسې خلکو چې اس به د خپې نه ونیو نو خپه به تې اس نشو خلاصولی ډېر صحابه به اس نشول لاندې کولی د اس نسو د اس نه ګړندي وو ډېرو صحابو تورې عمر رضی الله عنه په دور کې هغه صحابي وی توره دې راولېږه ستا د تورې ډېر صفت دی هغه توره راولېږله عمر رضی الله عنه لاسو کې واړو راواړو نو دا خو سې تعریف یې کي خو داسې څه ډېره
نا ورته امیر المؤمنین توره مې درلېږلې خلاص خو مې نه دی درلېږلی یو بزدله سړي ته د ټولې دنیا له ایټم بم ورکه سبب یې وکړي او یو بهادر سره که تش لرګی په بدر کې څو تورې وې د دې ټول لښکر سره 8 تورې وې څومره تورې وې اکثر پکې پیدل 2 ور سره آسونه دي خو چې بهادرو نو څو شول نو جنگ د زړه په زور او په بهادرۍ د الله په مدد او د ایمان په قوت باندې کېږي خالد ابن ولید رضی الله عنه باره کې زموږ د علماو لیکلي وایي د زړه شکست نه منلو دومره د زړه زور یو ډېر منله چې شکست له اصله وایي قسم یې خوړی دی په وګورئ د داسې خلکو خبره بې قسم هم منل پکار دي که نه دي پکار چې پیغمبر وایي چې دا د الله د تورو نه یو توره ده خالد ابن ولید رضی الله عنه بې قسم دی چې میدان د جهاد کې ماله کومه خوشحالي دومره خوشحالي به هغه شخص لني چې د اول واده شوی او د خپلې ناوې سره په اول شپه میلاویږي کومه خوشحالي چې ماله ده دا هغه واده واله د خپل واده په شپه باندې نشته خالد ابن ولید رضی الله عنه سره د دې نه ګوره دومره د الله نه یېرېدل په خپلو اعمالو به یې ژړل یو ځل یې زما ټولو اعمالو باره کې زه یېرېږم خو یو عمل مې لیکه مې په کار راغی چا ورته وایي کوم عمل ګوره دی د ټول فوج مشر هم دی او څوکیدار هم دی نن به د فوج مشر د فوج څوکۍ وکړي تاسو لوا نو ما د فوج څوکۍ کوله خالد بن ولید رضی الله عنه وایي باران ورېدو نو ما د ډال د لاندې ټوله شپه تېره کړم که د یو شپې نه څه جوړ شول جوړ به شي که نور به دومره یره وه د الله رب العزت په زړه کې وی د خپل لښکر څوکۍ مې کوله او ټوله شپه باران ورېدو د یو ډال د لاندې مې ټوله شپه تېره کړه که دې نه څه جوړ شول جوړ به شي نور وی په یره باندې نو ابو قتاده رضی الله عنه فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمائی وی صیام یوم عاشوراء احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله وی د عاشورې روجا چې سبا لسمه ده زه ګمان کوم په الله چې د تیر شوي کال ګناهونه به پې معاف کړي دې پر وګورئ قسم دی موږ د ورځې داسې څه کوو چې څومره دي ساری چې موږ ژبه په وس کې نه ده ټوله ورځ غیبت چغلي کنځلې سپکې سپورې د دوو جنګول سترګې ټوله ورځ غلطې استعمالېږي غوږونه غلط استعمالېږي ټوله دې په وګورئ یو خدا سي وي چې اتفاقي تو کوي موږ ټوله شپه سوچ کوو چې ساری به څنګه څوک وو دا سړی به څنګه دوکه کوم یو خیار سړي وایي چاله نصیحت کوله هغه چا سره دشمني کوله ملګری زموږ سم ژوند دی زه لاړم ما ورله نصیحت وکړو وی ما ولې ټوله شپه موږ دا سوچ کوو چې ساری به پاوړه دی بچو له کوم ځای پیدا کوو دای ټوله شپه سوچ کوي چې ساری به څوک مړ کوم دای سره دشمنیانې مه کوه څه پوه شي په وایي د ما هغه خبره یې ومنله نو موږ ټوله شپه سوچ کوو چې څنګه به دوکه کوو څنګه به یو مسلمان پریشانه کوو در سره به څنګه غم ملګری کوو کوشش مو دا دی چې بل مسلمان به څنګه پریشانه کوو نو د یوې ورځې زموږ څومره ګناهونه دي په دې یو ورځ روژه باندې د یو کال ګناهونه الله معاف کوي زما عزتمندو چې موږ او تاسو دا روژه ونیسو سبا عاشوره ده ورسره یو لسمه مونیسئ که چا نننۍ نی نیولې که نننۍ وي ورسره بله مونیسئ هسې په دې میاشت کې د روژو ثواب د رمضان نه پس د دې میاشتې روژې ډېرې د خیر او د برکت دي نو په دې میاشته کې زما عزتمندو کوشش وکړئ چې موږ او تاسو په دې میاشته کې د الله بندګانو روژې ونیسو دې کې الله رب العزت طرف ته متوجه شو بل کوشش دا کوي د الله بندگانو بار بار ویل شول
د جمعې پر ورځ وختي د راتلو کوشش کوئ بھائی چې دا هر مستمخ کی کوشش کوئ دین کې ناراستی دا گناہ ده زمون پیغمبر علیہ السلام بسار او ماخام او په هر مس کې د ناراستیانا پنای غوښته ناراستیا سره بت جمع کې نه کرازینو جمع در نشوي تکبیر اولا در نشوي ناراستیا سره چې الله حبیب تی پنای غوښته هغه ګناه ده جمعې لراله او باندې ویلې وړې وخت تیر شه او په اخر کې رااله مس پنځواړه وخت کوشش کوي چې بانګ سره موجود یې د جمعې پر ورځ وګوره دا د مسلمانانو یو ډېر لوی د فضیلت ورځ ده دا سره دا یو ډېر لوی د فضیلت ورځ ده دا کارونه اسیم پوره کیږي نه ان رزق پډېرو کارونو ډېریږي رزق د بره نه کمیږي ډېری دا پکار ده بای سړی ټول ورځ کار کوي باز یو غنټه کار کوي یو غنټه والا رزق ډېر وي ولې دا د بره نه دی دا ټول ورځ والا کم دی دام د ایمان او د عقیدې سره یو مسلو تړي چې کار وکې دکان وکې نوکری وکې زمینداری وکې خودی کې ډېرولو کمولو والا څوک دی هغه د الله ذات عالیه دی کچره دا عقیده ورکوزه شي چې بانګ وای راځه موږ چې کې بیا کار کاوه کنه اے مازیګر ته وارو غلا کار ختمو چټي کوم خیر دې چټي کاوه خجمه سره موزوکا بیا په کار باندې اخته شي جمعات در سره نږدې دی کو جمعات نږدې ني خپ پټي کې بانګ وایا څوک در سره کار کوي ورا شي اقامت را پښوکا څوکا اقامت وکا ځان لم مزد پار بانګ سره سنت طریقه اوس خدا شي چې ته پټي کې لګیا در سره خوشا کې لس کسان نورم لګیا دي نو کې دې شي ستاد بانګ او دعوت د وجه نه غنورم شي مزواله جوړ شي استاکار کې به الله برکت واچي دي کې به خیر وي اکنه موږ منځونه نه کو یا کو خو غدا سی وي چې د ماسپخین مو مازیګرو کو د مازیګر مو په نور پریوتو کو نو دا سی موزه ثواب خو خود ني چې د دې الټه سره الټه د الله رب العزت په دربار کې سزا ده کوشش کوي چې جمعې ته وختي راشي ادم ګوره د کلی او زموږ د غیر چاپیره گاونډیانو لا ډېر نامناسبه خبره ده زموږ ډېر مرګري د اتیا او میلو نه جمعې له وختي را رسیدلي گاونډیان رستو راځي اخر ګوره عمل خو بیا په قبر کې نه کیږي قبر کې عمل کیږي قبر کې خو د اعمالو چې سړي کړي موږ سره یو بوډا راتلو الله دې وبخي بس چا باندې چې خار انبار شي خبره ختم شي بچی ټول عالمانو لوی لوی ال تر بچول وصیت هم کړو پیمانه پس به رابطه ساتي قسم دې کې یو ورځ رابطه کړی ناغه مال یو ورځ راغې مال به بادشاہ سے کیسټي وی اورې دي وی کور کې مې بس شری پرده جوړه کا شری پرده خو پیژنې کنه مال وی ځکه مې جوړه کوي بیا خو خبر کې په شری پرده عمل کیږي چې ژوند کې پیو نه کم نو تاسو لو موزنا پسبا د مرګ نه پسبا د جمعې مزله وخت راځي کمخ کې ها اته شوای جوړستو ادمون یو مرګ لا چا یو کس ولوي سړی خو خيار او بس ساده شو ویاله که سکه خو حج لاله نه یغول اختر نه پس بجو وای خماوي جوړی راځي دی خمې بیا هم پوه نه شو پوجي په خبره باندې وسکه خو مډر نا وخت کو حج لاله نه ناغور ته سکه باختر نه پس حج لزو تاسو باندې په لوګورای جمعې پرز بیا کله وختي راځي چې بیا په وخت یې تاسو ګور تاسو متلې کوي وای د دوه زناورو سوا دوستی وا او یو ولوي چې ګور شي زه چې راځم ته کو ګوګ مدغه کې ګماله تکلیفي نو یو ورځ چې هغه راغی غشې نیخ پروت دی نه زما په خبر عمل کړي هغه مړو ولوي دې منوله مرګ نه پس ته ومنله نګور مرګ نه پس په منولو کې اسم نشته زما عزت مندو خوزګار ناسي خو بد نصیبی ده کنه بد نصیبی ده زما عزت مندو اسم نشته وختي جمعې ته راځي څوک وختي راغله بانګ نمخ کې ها بھائی
وګوره ولا مال کې عمر دی وړو کې خام دای دی یو اوخ ثواب وګټلو سوره وګټلو اوخ پسو کیږي میغه اوس په 2 لک د اوخ په قیمت کې سره ګوره دای د 2 لک ثواب وګټلو تاسو چې رستورال دای له سملاو شو کوشش کوي د اخرت ګټه د فارز هم عزت مندو چې منډه ترل وای کوشش دا کوي چې جمعه پر وختي راځي کله جمعه دا بیان چا پورا واورې دو نو بلی جمعه پورې وکار کیږي باندې عمرګری او خبرو کا اخه خبره د تاسو د خیر دا او کامل مو پیګو یم د مدرسې مده سکال زموږ دی باز کسانو په باز کارونو کې ډېری پیسې ګټلې مون کوشش کوو الله دې اسباب جوړ کی زموږ د دې په آبادې پاتې د ښکاری درله غیر چا پیر زموږ د آبادې جوړ شو دې په لسره نو ورته تاسو سکال خې پیسې وګ